السلام علیکم ورګرو، امید لرم چې ټول مرګري به روغ جوړ یې. نن چې د کوم ویلاګ سره حاضر شوی یم، مخکې هم په دې باندې مونږ ډېرې خبرې کړې وې، همدغه حوالې سره هم کړې وې چې مختلف سوشل میډیا اکټیویسټ چې کوم دي هغوی د نمبرز گیم دپاره یا د مشهورېدو دپاره داسې حرکتونه کوي او د وخت سره سره به دا د یو غټې مسلې دغه جوړ شي، باعث جوړ شي او هماغه رنګ وشوله. په هغې باندې زما ویډیو موجوده ده، هغې خبرې دغه ته به زه راشم او هغه به تاسو ته زه لینک شیر کړم. د دغې حوالې سره نن موجود یم چې څنګه ما په هغه ویډیو کې ویلي چې دا نن تاسو ویډیو جوړوئ یو بل ته د مشهورېدو دپاره، د دغه دپاره، او دا به په راتلونکي وخت کې ستاسو دپاره یو غټه مسله جوړه شي. او هماغه رنګ هماغه کار وشولو چې نن په داود شاه نومي کس باندې چې د علیشا 007 پلندر دی، میرنۍ پلار دی او د سونیا شاه دویم دریم میړه دی، نو هغې په صدر اکبر خان باندې دعوه کړې ده او هغې لګېدلي دي، ډېر په سیریس حالات کې دي. الله دې د خپلو نیکو اعمالو دپاره روغ کړي او الله دې ورته روغ صحت ورکړي او د دې نه بعد دې الله نیکۍ ته خیال کړي. صدر اکبر خان صاحب سره د هغې څه کنورسیشن شوی دی، دغه خبرې حوالې سره تاسو اول دا ویډیو وګورئ. صاحب ته داسې کار وکړه یار، د ثواب کارونه خو تاسې هم ډېر کړي او منډې تللې وې، پوه شوې، څوک پېژنې هم نه ورله، مطلب دا دی له 100 روپۍ ورکې که نه. ته راشه زه یو اعلان کوم یار، او به زه یو فاونډیشن کولوم، خپل یو فاونډیشن کولوم، خو داسې نه لکه د اجاز غوندې، داسې نه چې بس خلک راولي او بس زه بیا داخلوم، نه، موږ به خپل راولو. بس د لارو کوڅو نه دی خو وګوره چې کم بې کوره او بې دسته خلک دي، هغوی به راولمه، 2-3 کسان چې راولمه هغوی له به علاج کوم او هغوی له به دا کومه ویډیو چې تاسو مرګرو وکتله دا د صدر اکبر خان او د دغه داود شاه ترمنځ خبرې شوي دي. د پوډریان دپاره اسپتال جوړولو هم د خپل چې کوم کار روزګار دی یا د هغې کوم پروفیشن دی، د هغې حوالې سره د هغه څه خبرې صدر اکبر خان سره شوي دي چې زه اسپتال جوړول غواړم او د هیروین یا د ډرګ ایډکټ خلک چې کوم دي د هغې خدمت کول غواړم او خپل دا کم کار روزګار چې زما دی یا دا کم زه پروفیشن دی زما دا زما نه دی خوښ او زه له دې نه وتل غواړم. ډېره ښه اراده ده، ډېر ښه سوچ دی د هغې او دا یو ډېر مفید سوچ دی د هغې چې یاره اوس هم راشي او د دغه نه د صدر اکبر خان صاحب او د دې ترمنځ چې کوم چپخلیش پیدا شو هغې وجه دا وه چې داود شاه ګیره کټ شوله یا ورته چا کټ کړله یا چې هر څه وشول. بیا د هغې نه بعد هغه دا خبره مو کړله چې ما ګیره کله کټ شوله او داسې یو جینۍ راته فون وکړلو، زه ورغلم او په چیو کې راته نشه اچولې وه. هغه خبرې به انشاءالله تاسو ټولو ملګرو ته معلومي. نو د هغې نه بعد صدر اکبر خان د دې باره کې ویډیو وکړله. هغه ویډیو کې د هغه لږ جذبات باندې قابو نه وه او لږ غوسې انداز کې وې، ځکه چې ګیره زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دي او بیا داسې ګیره چې هغه ډېره لویه وي او ډېره دغه وي او بیا د یو سړي ګیره ګوري او هغه کلین شیپ وي، نو انسان ته ډېر زیات افسوس کېږي. زموږ د پیغمبر سنت دي او موږ خپل پیغمبر سره ټولې دنیا ته پته را ډېره مینه کوو. په دغه وجه باندې بیا صدر اکبر خان صاحب دې پسې ویډیو وکړله، په هغې باندې غوسې اظهار وکړلو او د ناراضګۍ اظهار یې وکړلو. نو که موږ دې خبرو ته وګورو نو په دغه وجه باندې بیا دغه د سونیا شاه او داود شاه دا قسم لا ګام اوچت کړلو. صدر اکبر خان ټولو خلکو ته معلوم دی چې د غریب مددګار دی، د ظلم خلاف دی او د مظلوم ملګری دی. ټول عمر له د مظلومانو آواز اوچت کړی، د مظلومانو آواز جوړ شوی دی. هم زموږ د پولیس دپاره هغې ډېر آواز اوچت کړی دی او د هغې سره سره چې چېرته هم چا سره ظلم شوی دی نو صدر اکبر خان صاحب د هغې کوشش کړی دی، د هغه مسلې د راوچتولو کوشش یې کړی دی او ډېر په صفا الفاظو کې او ډېر په سادهګۍ سره هغې خپله ویډیو جوړوي او دا مونږه چې د هغې سره کوم انټرپشن دی، کومه تعلق دی ورسره، نو د هغې حوالې سره زه دا خبره کوم
چې صدر اکبر خان صاحب دا خو انسان دی، هغې د زناور ته هم نقصان رسولو یا یو زناور ته هم داسې دغه کول، داسې حرکت په هغې باندې کول دا نشي کیدی. صدر اکبر خان صاحب یو معصومه انسان دی. صدر اکبر خان صاحب په دې کیسه کې ډېر کم ککړ کیدی شي. مخکې ځل هم په صدر اکبر خان صاحب باندې ډزې شوې وې، د هغې ګاډۍ لګېدلې او په هغه هغې چې کله ترمنځ خبره راغله هغې په یار وکړلو او بیا هغې ته کاشف خپل جړه پر یاد وکړلو، نو صدر اکبر خان صاحب هغه فی سبیل الله معاف کړلو او د هغې هغه ټوله مسله چې کوم سوډ اوټ شوه په هغې کې هیڅ قسم لا دغه صدر اکبر خان صاحب ونه کړلو. نو صدر اکبر خان صاحب پرامنه سړی دی، د امن او د دغه ملګری دی. په دغه کې مونږ دا ویلی شو چې صدر اکبر خان صاحب په دې معامله کې ککړ نشي کیدی، د هغه ذات پورې دا خبره تړل دا هم غلطه ده. صدر اکبر خان صاحب کورنۍ ته په دې باندې ډېر غټ سوخت رسېدلی دی، خفګانو ته رسېدلی. د هغې ټول ملګرو ته، د صدر اکبر خان صاحب د ګروپ ملګرو ته په هغې باندې ډېر غټ سوخت رسېدلی دی، ډېر خفګانو ته شوی دی. ټولو ملګرو ډېر د خفګان اظهار کړی دی او مختلف ملګري هغې کې موجود دي، څه پولیس ملګري دي، څه د هغې سوشل ملګري دي او مختلف ملګرو په دې باندې اظهار خیال هم کړی، د هغې هم ډېره شکریه ادا کوم او ورسره د سوشل میډیا د ګروپس د ملګرو هم ډېره شکریه ادا کوم. دا رنګ په دې حوالې سره بیا دغه د جان حبیب صاحب یو ویډیو اپلوډ کړی ده. د هغې نه مخکې د هغې یو ویډیو ده چې دعوه په ما وکړه زه چې څنګه دعوه کولی شي، او مخکې هم د دې په یو بل باندې 780 وغیره ایف آی آر شوې وي. او کله چې دا خبره کانزلو وینا ته په ویډیوز کې لاړه او ډېر بد ردو ته لاړه، نو په دې باندې ما ویډیو کړی وه او ما دا ویلي چې خدا نه خواسته اوس هم څه نه دي شوي، مونږ له یو کېدل پکار دي، مونږ له دې قسم خبرو نه ځان په سایډ کول پکار دي او مونږ له یو ښه کردار ادا کول پکار دي. مونږ د کم دغه دپاره چې سوشل میډیا ده، د کم کاز دپاره ده، مونږ د خپل ملک دفاع وکړو، د خپل ملک یو ښایسته تصویر پیش کړو او بیا به حیثیت پښتون مونږ پښتاني یو، زمونږ کلچر دا نه دی چې مونږ خلکو پسې په سوشل میډیا باندې کانزل وکړو یا مخامخ کانزل وکړو. مونږ به تنقید هم کوو، نو تنقید به راحصلا به کوو او که مونږ د چا خلاف څه خبره هم کوو نو هغه به په داسې انداز باندې کوو چې هغه د کانزلو رنګ نه وي، هغه څه د سپکې خبرې رنګ نه وي. مونږ به یو ښه طریقې سره په مسکا سره په ښایسته انداز سره خبره کوو، نو انشاءالله مخکې ته به د هغه خبرې پته هم لګي او هغوی به پرې یو ښه دغه محسوسوي چې یاره دې ملګري ما ته دا رنګ خبره وکړله. که د سونیا شاه او د داود شاه او د علي شاه 007 دغه له راشو کرکټر له، نو هغه د چا نه څه پټ نه دی، خو دومره خبره کوم چې داود شاه هم یو ډېر ښه سړی دی. مسایل چې کوم دي د هغه د کور نه دي، مسایل چې کوم دي د هغه د سونیا شاه نه دي. که تاسو د هغې یو هغه کور کې خپلې صدر اکبر ډزې وکړې، زه د هغه سینه راووتمه. خدایانو دلته خو یې راله په سون وینو کې سون کوکایا. تاسو حساب وکړئ، تاسو به بچي وي، تاسو حساب وکړئ، تاسو به بچي وي. لږ په زړه کې لږ سوچ وکړئ کنه، لږ شانې کې سوچ واچوئ. ویډیو ګوري په هغې کې خبره کوي چې زه کور ته نه راتلم او زه په دې خبره شرمېدم چې یاره سونیا شاه به ما پرېنږدي. بیا سونیا شاه چې کوم دی هغې زه چې راغلم بیا 3 ورځې هغې زه نه پرېښودم او هغې ما ته دا خبره کوله چې یاره ته به د میډیا هغه ته نه راځې، خو زه د هغې نه پټ په پټه باندې تاسو ته راغلم او ما تاسو ته دا ټوله خبره زه ږدم چې زما داسې یو ګروپ سره رابطه وشوه. هغې څه ما ته وویل چې یاره موږ څه ویډیوز جوړو او په هغې کې زه چې ورغلم کله نو ماته چې یو کې نشه راکړله، نو په هغه د داود شاه چې کوم دی په هغه باندې د کور د طرفه ډېر پریشر وي او سونیا شاه باقاعده هغه بېعزته کوي او هغه ته سپکې بدې ردې وي او دا ټولو خلکو ته معلومه ده دا څه پټه خبره نه ده. نو اول خو زمونږ زنانه ذات چې کوم وي هغې دومره په فرنټ باندې نه راځي، بیا هم که دی راغلي دي او دی یو کردار ادا کوي نو د خپل خاوند د بچا نه وژني، د خپل کور چې کوم دی دا د سنبال کي او
سړی ته چې کله زنانه یو خبرو کې نو سړی ډېر زیات تیش کې راځي، ډېر زیات خفه کېږي او بیا د کور حوالې سره یا د کاروباري حوالې سره چې په هغې کې بیا د ښځو دغه زیات کېږي او ښځې بیا په هغې کې ځینې کردار ادا کوي. نو دا ډېره د افسوس خبره وي. ټولو ملګرو ته خواست کوم زما چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. زه کوشش کوم چې په دې حوالې سره د صدر اکبر خان نه، د سونیا شاه نه او د هغې د ملګرو نه په دې باندې پوره یو پروګرام وکړم. که تاسو وایئ چې یاره په دې باندې پوره پروګرام وکړه د سونیا شاه حوالې سره، د صدر اکبر خان حوالې سره او ورسره د صدر اکبر خان صاحب ملګرو او هغې د داود شاه ته هسپتال کې یا د هسپتال نه چې راشي د هغې سره مخامخ د خبرو کوشش کوم. اول دوا وکړئ داود شاه ته چې الله هغه ته روغ صحت ورکړي، ځکه که څه پې وشول نو زمونږ خوږ ورور، زمونږ خوږ مشر صدر اکبر خان صاحب ته خدا نخواسته داسې مسله جوړه نه شي، ځکه چې یا بله ورځ هغې BBA وکړله. په BBA نه بعد به هغې نن بیا 11 بجې تاریخ دی او هغې به ځي، هغې به دې کې خپل وکیل پیش کوي. د وکیل د پیش کېدو نه بعد که هغې په هوش کې راغلل داود شاه او هغې دا خبره وکړله چې یاره په ما صدر اکبر خان ډز نه دی کړی، زه صدر اکبر خان له ورغلی نه یم. دویمه خبره دی کې دا دغه ده چې صدر اکبر خان صاحب د طرف نه پولیس ته یو درخواست ملاو شوی دی چې یاره تاسو په دې کې انویسټیګیشن وکړئ چې په دا دوران کې کال د چا راغلی دی، دې سره د چا خبرې شوي دي، څه خبرې شوي دي. نو په هغې کې هم درخواست منظور کړی شوی دی او هغوی به انویسټیګیشن کوي، معلومات به کوي چې یاره دا کال چې صدر اکبر خان کړی دی یا د داود شاه ته چې کوم کال راغلی دی نو د کال په وروستو باندې څوک دي، دې ته چا کال کړی دی، دې چا سره دغه شوی دی او اوس چې کوم دی نو صدر اکبر خان په دې کې معامله کې ککړ دی یا نه دی ککړ. خو زه انشاءالله په وعدې سره وایم، زما ملګري په وعدې سره وایم چې صدر اکبر خان صاحب دا قسم له سړی نه دی. صدر اکبر خان صاحب سره چې دوه د مینې خبرې وکړي نو په درېیمه خبره سترګې د اوښکو راډکې شي او بالکل لکه دومره معصومه انسان دی چې په جړا کېږي او د هغې نه د داسې قسم حرکت یا د داسې قسم دغه توقع ساتل دا غلطه خبره ده. بله دا خبره کوم چې د سوشل میډیا باندې د فیمس کېدو ضرورت نشته یا ستا سبسکرایبر د زیاتېدو ضرورت نشته. په سوشل میډیا باندې یو ښه کردار ادا کا، یو ښه قدم اوچت کا او د غریب اواز جوړ شه. که الله تعالی فیمس کولی نو ډېر کم خلک په داسې ویډیوز باندې فیمس شوي دي چې په هغې کې کانزل شوي دي، په هغې کې د چا بې عزتي شوې ده. او که مونږ وایو چې یاره زمونږ چینل به په دې سبسکرایب شي او دغه به شي نو د بل چې پې کپړې کوزې شي، د بل چې پې بې عزتي نه وشي نو د هغه چینل د مونټایز کېدو، د هغه چینل په مخ کې تلو هیڅ حیثیت نشته دی چې په هغې کې د چا بې عزتي وشي. زه هغه چینل ته کامیاب وایم چې هغه د خیر ښېګړې وي، هغې کې یو ښه قدم وي، په هغې کې یو ښه سوچ وي، په هغې کې یو ښه کردار وي. نو ټولو ملګرو ته ریکویسټ دی چې زما چینل هم لایک کړئ او داسې قسم لا رپورټینګ نه، داسې قسم لا کردار نه، د داسې قسم لا خبرو نه ځان وساتئ. زه به انشاءالله تاسو ته یو ځلې بیا ځرېږم. زه یم محمد عمران نیک او زما د چینل نوم دی عمران نیک آفیشل، یعنی محمد عمران نیک آفیشل په نوم باندې زه انشاءالله تاسو ته په اردو پښتو کې مختلف ویډیوز راوړم او هغې حوالې سره تاسو ته حاضرېږم. ټولو ملګرو ته راخواست دی چې زما چینل لایک کړي، سبسکرایب کړي او د بیل آیکن دبه وکړي چې کومه ویډیو هم راځي چې تاسو یې ګورئ. ډېره مننه، ډېره شکریه. السلام علیکم.